ما له وزل چا راته په بیان کې راغلم پاکستان ته چا چټ راولېږه وی ته چې هلته تفسیر خو وایې وی سوره انفال او توبه پکې وایې ما نه دا منسوخ کړي وي ما هلته د دې ماحول نشته دا منسوخ کړي دي کني ما نیغ مې بیا ګوانټانامو بېرته رسوي ځکه د خلکو عجیب عجیب تصورات وي کله څوک ران تپوس کوي هلته چې مونځونه کلاو کېږي ما نه کلاو چېرته کېږي لاس خپې مو تړلي او بیا لګیا یې مونځ کوو کلاو خو یې ما نه شو کولی دا زما زوی یې شاته ناست دی نو دی غریب خو په اردو مردو خو نه پوهېږي په لوستلو وغیره باندې اوس یې لږه لږه زده کړې ده خو والله نه پوهېده مولانا صاحب غریب بیمار و نو په هسپتال کې چېرته نه یو پکچر یې په انټرنیټ راغلی نو ده اتفاقا وکته نو چې ده وکته نو اوس هغه اردو کې خبر لیکلی و نو ده وی چې پته نشته څه مسله ده نو ده زه پاسولم زه ودوم نو سهار وختي نو ده زه پاسولم ته پاسه مولانا صاحب له څه چل دی نو زه پاسې ده راته پکچر وښوده نه خو هغه هارټ تکلیف چې ورته زړه شوی و نه خو هغه ای کې جي خو بلا ډېر تارونه یې او چاپېره یې لګولي صحیح نو دی خوا نو ده وی دا څه چل دی نو ما ورته مولانا صاحب ته زړه اټیک شوی دی مولانا صاحب ته مې غریب ته د زړه اټیک شوی دی خو ما ښه دی الله دې ښه کړي وی ښه خدای دې ښه کړي خو ما سره ډېر فکر شي دا خو مولانا صاحب نه بلکل ټرانسفارمر جوړ کړی دی ماښام مانځه نه بعد زما طریقې چې دلته یې نو بیان کو نو دا بلا ملګري راپاڅېن دا شیونه یو خو دا ښه ده چې اوس تارونه ورسره نشته کنې هغه ډېر عجیبه ښکاري بلا ډېر تارونه بله ورځ زمونږ په مسجد کې دوی هغه یو مایک غوندې پیدا کړی چې دې ته اچوي نو زه یې ناچوم زه داسې ونیسم نو دوی راته وویل دا غوږ ته واچو څوک سر ته واچو غوږ ته ما ورته کان پټی خلک اسپې ته اچوي زه باید څه ټانګه خو نه راکړم زه باید دا کار بلکل نه کوم کان پټی خلک چا ته اچوي اس پې ټانګه پې راکړي بیا نو ما زه کان پټی بلکل نه شوم صحیح نو دا مولانا صاحب ته هغه دی ډېر پیژني مولانا صاحب نو ما ورته ما اظهار وی چې مولانا صاحب دی خو ټرانسفارمر جوړ کړی دی خو ډېر علي دی نو بهر تقدیر اوس دغه تارونه که چاپېره تللی تاسو وایي مولا صاحب نو ټرانسفارمر جوړ شو زموږ یو ملګری دی د انډیا دی ډېر عجیبه غوندې شی دی نه جمعې مانځره راته هغه عجیبه ډرامچي شی دی نو جمعې مانځره راته نو دی اهل حدیث نو په لاره لاره مسواک و نو ګاډی داسې کېده نو داسې نو پولیس ورپسې نو چې پولیس ورپسې شو پولیس سایرن ورکړه نو هلته چې پو درکړي نو بس بیا به سایډ ته کېږي ځکه که بیا روانې نو بس تا پسې میټر کولاو شي څه وشي درپسې میټر درپسې روان شي دا ټول اخراجات ته ورکې دا ټول اخراجات به اوس د پولیس بیا ته ورکې نو مجبوري ده چې سایډ ته کېږي به ودرېږي به هغه سایډ ته ودرېده اوس پولیس والا هلته پولیس والا تا نه غواړي ته به ودرېږې نو هغه د ګاډي نه راکوز شي او تاله راشي نو ته به شیشه کولاو کې نو هغه د هغې سلام دی های څه شی نو هغه وایي های how are you نو بیا دویم تپوس درنه وکړي وایي do you know why I stop you ته پوهېږې ما ته ولې ودرولې نو سړي ته خپل جرم خو معلوم وي که نه معلوم ورته نو ورته ووایي او ما سپیډ کو یا مې ګاډی داسې زګ زګ کېده ګاډی رانه خوځېده نو هغه ورته yes I know why you stopped me I know why you stopped me او ده هغه وخت هم مسواک وی مسواک نو ډومبې ته هغه تپوس کو do you drink یعنې تش خو د ډرنک معنا خو شراب څښل نه دي خو معنا حاصل یې دغه دی مراد یې دغه دی وی do you drink ته ډرنک کې هغه ورته yes هغه ورته what you drink یعنې څه څښې نو ورته mineral water د بوتل اوبه ورته بوتل راواغستی ده او دا هغه وخت دا مسواک و هغه ورته what are you doing what is this with this sunnah for beloved prophet Muhammad peace be upon him we take it out وی دا ته ولې کې نو وی زه مانځله روان یم زمونږ هولی ډے ده وی yes I know Friday is your holy day خو وی دا زمونږ د پیغمبر سنت صلی الله علیه وسلم نو هغه ورته ډېره عجیبه خبره وکړه
وی د دې سنتو خاص ځای شته ده ما ته وی زه داسې ملامته کړم وی ما ته وی چې د دې پیغمبر د سنتو خاص ځای شته چې پیغمبر دی خو به ډېر مهذب او ارګنایز سړی و نو وی د دې چېرته څه خاص ځای وی ما ورته وی چې ساري وی اوکې سو دس ټیکټ نو د $300 ټیکټ یې وله ورکړم نو ما ته یې وی د مانځه نه بعد وی قاضي صاحب زه سنتو کې نن چالان شم نو ما چې بې ځایه سنت کې نو چالانېږي به د فرض ځان له ځای دی د واجبو ځان له وخت دی د سنتو ځان له وخت دی نو ته په سنتو عمل کې بې ځایه سنتو باندې عمل کې چې دا ټکنالوجي ډېره ډیولپ نه وه نو یو سړي سره په جیب کې دغه ټیلیفون او د غوږ کې هغه بېتاره بټن غونې اچولې وه تاسو ورته څه وایي وایي که نه بلوټوت ورته وایي صحیح شوه نو پخوا به دا ټوت غاښ ته وایي دا پخوا خوله کې اوس غوږ کې پخوا به دا غاښونه څه کي اوس څه کي نو بهر تقدیر غوږ کې بلوټوت اچولی نو سړی په لار روانو هلته امریکا کې او خبرې کولې نو اوس بل کس چې را روان و هغه ته دا پته نه وه چې دا سړی نو هغه وی ګینې دا لیونی دی ځکه یې ځان سره خبرې نو هغه پولیس ته ټیلیفون وکړو وی دا سړی چا نقصان رسولی شي پولیس ورپسې راغی وی کوم دی سړی وی دغه دی روان دی نو چې هغه یې ورغلل نو هغه خبرې کولې نو چې خبرې کولې ده ته یې وی ته څنګه پوه شوې دا لیونی دی وی ځان سره لګیا و نو ورته یې کاکا دا اوس ته بله دنیا کې اوسېږې چې ځان سره څو خبرې کوي خو لیونی نو هغه ټیلیفون کوي ځکه هلته دا قانون دی چې که داسې خطره محسوس کړي نو فوراً به پولیس ته ټیلیفون کوي یعنې که لاره باندې څوک داسې زیګ زیګ ډرایوینګ هم کوي نو ته هم ذمه دار یې پولیس ته ټیلیفون وکړه چې یو سړی دی ډرایوینګ کوي داسې داسې ځي چې داسې داسې ځي نو دې معنا دا ده چې یا خو قصدن شیطانت کوي یا ډرنک دی شراب یې څکړي دي صحیح صحیح کړي دي ځکه زه حافظ نه یم زه حافظ نو زه ملګرو ته وایم مولا چې حافظ دی نو دی 50% مولایي دی چې حافظ دی نو بیا 100% شي خو بهر تقدیر زه په بیان کې یا په درس کې چې ایتونه شروع کړم بیا تسلسل سره وایم نو څوک راته وایي ته حافظ یم زه شعباني ټایپ حافظ یم یو خو رمضاني حافظ وي که نه هغه رمضان نه مخکې دور شروع کړي رمضان نه اخوا دیخوا زه هلته په درس کې د آیت تپوس ته وکړم نو ټول علما چې حفاظ هم دي اغلي شي زه ورته وایم ځکه تاسو رمضانیان یې زه شعباني یم ما نه خطا کېږي البته ما ترتیب به اخوا دیخوا وي هغه انډیا والا ور ورسېدل چېرته نه سپوږمۍ ته ورسېدل او که نه نو یې ورسېدل نو هغه چا ورپسې لطیفه ویله وی د هغې د ساینسدان نه چا تپوس وکړه چې اوس دې نه بعد ورسېدل خو هلته یې شی خراب شه اوس یې ورسره رابطه نه کېږي ځکه شکار پرېښوده اوس یې ورسره رابطه نه کېږي نو چاته وی تپوس وکړه چې اوس دې نه پس مو څه اراده ده وی دې نه پس به نور ته ځو چېرته به ځو وی نور ته نور خو د هایډروجن بګوله ده د څه بګوله ده د هایډروجن بګوله ده هغې ته به څنګه ځئ د هغې خو تپش دومره زیات دی چې لا به په کروڑونو میله لرې دی چې اوبه دې سوځئ راکټ به دله هم وسوځئ وی نه مونږ ورته د شپې ځو خدای دې خوار کړه نور سره د شپې او د ورځې څه تعلق دی مونږ ورته بیا د شپې ځو صحیح شوه نو بیا بل نه تپوس وکړو وی دا دې څه وایي وی نه دی غلط شو وی دی څه کوي وی دی غلط شو خو وی زه به ورته ځو نو یې څنګه به ورته ځئ وی د شا غاړې به ورته راځو ما بله تپوس وکړم شرجامي وایي که ایستی دی مرفوعات وایو وی څه وایو نو ما دا مرفوعات به در باندې را پرېوځي وی مرفوعات وایو شرجامي کې نو مرفوعات به در باندې را پرېوځي ما ځکه د دې مجرورات داسې وګڼئ دا مجرور خو داسې راښکلی غوندې که نه څنګه نو ما مجرورات یې داسې وګڼئ لکه بنیاد ځکه دا بنیاد هم راښکلی او ما منصوبات یې داسې وګڼئ لکه دا برجای او مرفوعات یې داسې وګڼئ لکه دا چت نو ما چې نه بنیاد وي او نه برجای وي او چت دې بره هوا کې روان کړي او په سر به دې راغورځېږي صحیح ده که نه
مجرورات اول وایي ورپسې منصوبه بیا مرفوع ته ورسوي. پرون دا بل هلته د عبادالله مولوي صاحب په کور کې مړی شوی نو جنازې ته لاړم نو بیا جنازې نه قبر نه بعد مې بیان کو نو ضمناً مې یو خبر یو مجذوب ناست و یو مجذوب ماشوم زه چې تلم نو دا ټول غریب خوځېده لاس یې راسره میلاو کړه نو ما بیا دوی نه تپوس وکړه ما دی په پیسو پوهېږي نو دی بیا چې په پیسو پوهېږي نو ما څه پیسې راواستې مو لکه مې دا واخله بیا چې زه راتلم نو بیا په دا بازار کې ولاړم ما ته سلوټ وکړه ما دا پیسې ډېر ښه شی دی لیونی هم پوهېږي پې نو بهر تقدیر هغه بیا دغسې مخامخ راته ناست و غریب مجذوب دی نو مخامخ راته ناست و نو ما خبره کوله نو ما وویل ما عالم ما کلام دا قدیم دی که حادث دی کلام د باری ما قدیم دی که حادث دی نو هغه مجذوب وی حادث دی صحیح هغه مجذوب وی حادث دی نو ما ملګرو ته ما ټانډ کوی که خو معتزلي پیدا شوی دا خو ما د عمرو ابن عبید مقلد راته ښکاري یا د واصل ابن عطا یا د عبدالجبائي یا د عبدالجبار ما دا د شیخ عبدالجبار مقلد دی